معاهده دا وشوه چې د حضور ګستاخي شوې وه، فرانس کړې وه، اعلان یې کړې وه او ټول ملک او ټول سټیټ د هغې شاته ولاړو، د ګستاخانو شاته. زمونږ قبله امیر المجاهدین الله دې په قبر باندې کروڑها رحمتونه نازل کی چې د امت مسلمه ته د غیرت درس ورکو، د بیدارۍ درس ورکو، هغه اوده امت یو ځل بیا را بیدار کو او میدان ته راووت او سخت برداشت کړي، تکلیف برداشت کو، د ظالمانو جابرانو په سترګو کې سترګې ورکړي. د حضور علیه السلام د ختم نبوت په دغه میدان کې والله حق ادا کو. هغه راووت میدان ته او هغه اعلان وکړ چې خبردار چې د حضور دشمنانی زمونږ دوستان چری نشي کېدی، دې سره مکمل طور باندې مصنوعات او بایکاټ وکړي. حق خدا دی چې د فرانس خلاف د اعلان د جهاد وکړي، خو که دومره خوروا در کې نشته او دا خبرې تاسو د ډېرې ناشنا ښکاري، نو کم از کم دومره وکړئ چې د فرانس سره زموږ تعلقات نشته. داسې چرته کېدی شي چې د حضور دشمن به وي، موږ به ورسره خپل تعلقات بړاوو، خپل د پلار دشمن خو په سر باندې ورانو، سر والا دې ورانو، د خاندان دشمن سره خو موږ د سره لګوم پې نه، او چې د حضور دشمني هغه سره به زموږ دوستی وي. دا مرد کلندر راووته او الحمدلله د حضور غلامان ورسره میدان ته راووتل. حکومت وقت هر یو خپله چې سار به هغه استعمال کړه، خو د عاشقان رسول سمندر یې رکاو نه که او د فیض آباد په ځمکه باندې یو ځلې بیا چې میدان ګرم شو، د شپې د باران په شپه په یخه یخنۍ کې ټوله شپه باران ورېدلې، مګر د حضور عاشقان غلامان باران ته هم دقسې شپه تېره کړې ده او بیا د شپې د دوی د ظلم و بربریت د 24,000 شل مقابله کړې ده. والله دا سوچ باندې ګرانه ده او دا تر مرګه پورې چې موږ سوچ هم کوو نو په سوچ باندې ګرانه ده. خدا محض کرم د الله جل جلاله و چې دغلته کارکنان څنګه ناستو، الله د هغې په هغه استقامت په وجه باندې تحریک دغه اواز کې پاور او طاقت راوسته. حکومت وقت کم دی خپل سترګې ټیټې کړې او موږ سره یې معاهده وکړه چې یو عام سړی چا سره واده وکړي، یو عام انسان، نو هغه بیا د خپلې وعدې پاسداري کوي، پوهېږې دې باندې او ما سره فلاني واده کړې ده. دا واده د یو حکومت ده، دا د واده د یو ریاست ده چې یو ریاست د یو وعدې نه رستو کېږي، نو تاسو پوه شئ چې د دې حیثیت څه پاتې دی. دا دی څه شی دی، بیا په خلاصې د ریاست مدینه کوي، په مخ د ځمکه بیا د دې نه باندې دوکهبازان بیا نور نشته چې تاسو او بیا په هغې کې د ملک ښې اعلی ادارې ملوث وي او هغې دا وایي چې آو صحیح ده موږ در سره دا واده کوو، ناول خو زمونږ د دې نه دا تمه ده چې دوی به د خپله واده پوره کوي. 17 باندې زمونږ د وعدې د دوی آخري ډیټ دی د دې سره 17 فروری باندې چې خپله واده په دې باندې مکمل کړئ، د سړي زامن شئ، واده مکمل کړئ. مونږ د ذات خبره نه ده، زمونږ د مدرسې خبره نه ده، زمونږ د خانقاه خبره هم نه ده، زما د عزت خبره هم نه ده، د حضور د عزت خبره ده. او والله چې په دې به تاسو الله په ټوله دنیا کې سرداري او قیادت درکړي. مگر افسوس دا د عزتمندو حالات چې څنګه ګورو، نو بیا وایي یاره چې دا خو داسې ګرانه ده او داسې ګرانه ده، نو بیا دوی شروع شي د دې خو نور کار بل نه دی پاتې، هله لیسټونه تیار کړئ، هله دوی سره څوک دي، هله دا نومونه ولیکئ، هله دا به بیا مونږ د دوی خلاف اپریشن کوو، زه یم تکړه شی لس نور هم وکئ، نن هم لیکلو والا راغلي دي ورته هم ښه غټ غټې ولیکئ، لیسټونه نه. قسم په ذات د خدای چې مونږ دا عزم کړی دی، مونږ دا عزم کړی دی چې د ختم نبوت دپاره څنګه چې زما د جانان د صحابي د حضرت حبیب بن زید دا وجود ټوکړي ټوکړي شو، اول یو لاس بیا بل لاس بیا بل خپا بیا بل خپا بیا دا سنگل بیا دلته لاسونه بیا خپې هم دغه رنګې اخره کې نیم وجود پاتې شو، څومره نیم وجود پاتې شو. او بیا مسلمه حکم وکوي دا نیم وجود اور ته ور واچوئ، چې کله هغه نیم وجود والا اور ته ور اچو نو د اور او د غرغنډو او د تیلو په منځ کې حضرت حبیب بن زید فرمایل اشهد ان محمد رسول الله، وجود به دومره ټوکړي شي، گواهی به بیا هم دا وي چې حضور د الله رسول دی. موږ د هغې عظیم و هستو جانشینان یو. یقین وکړئ په دې موږ نشه یارولی چې لیسټونه تیارېږي، 2000 پیرې تیار کړئ، لیسټونه هم تیار کړئ، جیلونه هم ډک کړئ، هر څه وکړئ، خو موږ خپله واده چې دا د وعدې تکمیل غواړو د ستاسو نه. مشاورت په دې مه کوئ چې علما راوغواړو، مشاورت به وکړو چې دا بس مشاورت د معاهدې باره کې وکړه چې یو قوم یو ملک یو سټیټ واده وکړي، نو بیا څنګه چلی او دا داسې ډوزې نه ولمه چې ګولې دا زه د دې ځای باندې تاسو لیدلي دي، تاسو کتلي دي چې موږ د دې د ریاستي ظلم په مخ کې الحمدلله زغملی مو دی، او دا مو ورته ویلي دي چې تاسو به په خپل ظلم ستړي شئ، موږ به په زغملو ستړي نه شو.
مگر چې کومه وعده هم کړې ده دا یوازې د تحریک کار نه دی، د حضور د عزت او د ناموس خبره ده، دا د هر مؤمن مسلمان فریضه ده. او زه ټولو زما اواز چې څوک وسوري او بیا د میډیا په ذریعه باندې زه هغې ټولو ته دا وایم که د دې ذلت او رسوایۍ نه ځان بچ کول غواړئ، پکار دا ده چې ډاکټران، پکار دا ده چې وکیلان، تاجران، دکانداران، دا یونینز والا، دا سکولونو والا، دا کالجونو والا، دا یونیورسټو والا، دا ټول دا پاټو والا، دا ټول حکومت وقت له پیغام ورکی چې دا د تاریخ مسئله نه ده، موږ هم د حضور کلمه ویلې ده چې ستاسو د ملک دشمن شي هغه غدار شي، هغه ماورای عدالت وجنه چې د حضور دشمن شي د هغه سره دوستي هم نشي پرېښودی. لہذا زموږ د ټولو مطالبه ده، په ایمان درته وایم که موږ په جمع باندې د دې دپاره راووتو هغه ورځ لرې نه ده چې دا به زمونږ الله د مغفرت سبب او ذریعه هم جوړه کړي، د حضور د شفاعت ذریعه به هم جوړه کړي. او قسم درته خورم چې د حالیان پاکستان سترګې به د مدینې منورې د جانان په دربار کې اوچتې شي. ځکه عزتمندو کله پیغام دی چې په هر صورت باندې موږ د خپلې وعدې وفا غواړو، پوهېږئ دې باندې، او موږ په دې خبرو باندې موږ ذهني طور باندې تیار یو. تاسو خو لسټونه او جیلونه په ذات د خدای قسم موږ په سینه باندې ګولو خوړلو دپاره تیار یو. کم از کم مرګ د غیرت خو به راشي، مرګ د غیرت خو به راشي، مرګ نه خو موږ خلاصېدی اسم نشو، مرګ خو راځي. حضرت خالد ابن ولید فرمایي که یوازې میدان کې راتلې نو خالد له به د تورو په منځ کې راغلی وي، که یوازې په میدان کې راتلې لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیه ضربة بسیف او رمیة بسهم او طعنة برمح. که میدان جنگ کې مرګ راتلې نو زما په وجود خو یو لیش زیم داسې نشته چې په هغې باندې ما ګزار نه خوړلی. نن چې مرګ راځي نو په کور کې راځي، نو وی فرمایل فلا نامت اعین الجبنا، د دنیا بزدلانو سترګې پټې نه کوي، مرګ په هر صورت کې راځي. خو مرګ هغه دی چې د حضور د دین په خدمت کې انسان لراشي. الحمدللہ تحریک د دې لپاره مکمل طور باندې تیار دی. یقینو کې پرون نابل اور زما ورځ چې ودا په اسلام آباد کې وا او په ډېر حساس ځای کې وا او هلته کې د تحریک پروګرامونو ما د هغې کارکنانو جذبه وکته چې د جیل خبره به وا په دې مخ باندې وې داسې د خوشحالۍ او داسې اثرات راله تا به وې چېرته په جنج کې روان دی. ما سوچ کو چې د دې خلکو خو به د دین نوم نم یره کېده، نن د حضور د دین د پاره دوی خوشحاله دي دې خبرو ته. ما وې کروڑها رحمتونه نازل شه په حضور امیر المجاهدین باندې چې دا قوم واپس را بیدار کو. او هغه چې بابا جی مبارک فرمایلی کله په مالو سر یریږي چې ایمان لري څوک، کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک، دشمن د دین لره ورځي لکه زمرې په میدان، تیغ او تفنګ نه نستنېږي چې ایمان لري څوک، شمع د دین د محمد رسول الله بله ده لکه پتنګ پرې ستې کېږي چې ایمان لري څوک. او دا د غیرت وینا سود نه کړي بې غیرتو لره، په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک. او سودا د مال او د سر نن د په میدان د سیالۍ ډېر په سودا د سر خوښېږي چې ایمان لري څوک. او محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک. انشاءالله مکمل طور باندې ستاسو هر ظلم و جبر تم تیار یو، خو د حضور په عزت او ناموس باندې سودے بازی ته نه یو تیار، پوهېږئ پې مداهنت او سستۍ ته نه یو تیار. انشاءالله موږ په دې میدان کې یو. زما پیغام دی په حیثیت د یو صوبې د ذمہ دار، زما پیغام دی چې تاسو زموږ سره کړې شوې وعده وفا کې، او چې وفا نه کوي چې زموږ قائد زموږ امیر موږ ته څه حکم وکړي انشاءالله برأس والعین به په هغې باندې لبیک وکړي.